نو ټول مشرانو ضروري اعلان وره دا کم تصویر چې په ګاډي لګېدلې دا زموږ نه بې درکه شوی دی 30 سال عمر دی او نسواري کپړې په غاړه دي او ذهني مریض دی چاته معلومات دي د نزاک روډ پېښور ته راولې دا څونه ضلعې چې دي سوات مردان دا څونه ضلعې چې باجوړه پورې مونږ تللي یو او چې مونږ ته بس داسې اطلاع نه ده میلاو شوې چې کور ته چې لاړ شو بس مور ته چې وګورو مور هم ژړاګانې کوي خویندې هم ژړاګانې کوي رونه هم داسې دي خفه دي که نه تاسو ته هم ریکویسټ کوم چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ ستاسو په دغه شعر باندې صفه د لیک زما د یو ورور پیدا شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکی او مهربان دی ګرانو کتونکو نن یاره د خفګان مقام هم دی او زه هم خفه شوم چې دا روریان ډېر وګرځېده یاره یو ځوان یې ورک شوی دی او ډېر خلکو ډېرو خلکو ته کالونه مو وکړه چې یاره زموږ دا پوسټ وچلوئ او زموږ دپاره تاسو اواز اوچت کړئ چې زموږ دغه رور پیدا شي نن نه لس ورځې مخکې زموږ یو ورور د لزاک روډ باندې به ژوند تېرولو او هلته به هغه زندګي تېروله ذهني مریض دی ما سره امیر صاحب هم موجود دی دغه گاډه دي غریبانانو په منډه کړې کله 400 او کله ثوابي او کله مردان کله یو ځای او کله بل ځای لیونیانو غوندې شپه ورځ نه ګوري ګرځي راګرځي ګرانو کتونکو زموږ اصل انسان موږ وایي چې اواز اوچت کړو دغه کس پیدا شي یار یو جهان مننه الله دې خوشحاله ساته تاسو دلته نن پلوشۍ ته راغلي د ورور دپاره تاسو چغې وهئ د ده نوم څه دی څومره عمر دی کم ځینه لاپته شوی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو مننه کوم چې تاسو موږ له دا قیمتي وخت راکو او دا د نوم دی جلیله د پلار نوم یې جانګل دی د 10 دینه کېږي چې دی بې درکه شوی دی زموږ نه موږ ټول پېښور موږ وکتو پیدا نشو اوس چې دا کمې ضلعې دي نو خار 400 مردان دا ټول علاقې موږ وکتې بھاجان خو دې موږ ته میلو نشو او چې کم کسره د کم ځای وښیي موږ هغې ته هغه ځای ته ورځو او چې هلته ورشو نو هلته موږ ته میلو نه شي بھاجان لسمه ورځ د ګرځي راګرځي آرام هم کړی دی که نه دې کې خو شپه ورځ سبا کېږي کله یو ځای کله بل ځای والله بھاجان چې تو یم که نه نو موږ په سارې په بجې هم راوځو د شپې چې ځو نو په 12 باندې دی 11 باندې موږ کور ته ځو د ذهني مسله او چې ذهني مسله ده او دې نه مخکې دې لا پته شوی که نه په لومبي ځل دا پیرنی ځل چې دې داسې شوی دی بس او مطلب څه خبره وبره یا څه داسې دغه خو نشته خبره نشته هېڅ خبره نشته او جی خپل خپلوان ماما کاکا تاسو کتلی دی او جی مونږ ټولو ترنګونه کړي دي چې کم ځینو کې زموږ خپل خپلوان دي هغې ټولو ته مونږ کال کړی دی هغې وایي چې مونږ نه دی کتلی او جی کم ځای پورې لاړې د غرور دپاره یاره مونږ سواته پورې تللي یو ټیکسلا پورې مونږ تللي یو دا څونه ضلعې چې دي سوات مردان دا څونه ضلعې چې باجوړه پورې مونږ تللي یو او جی مونږ ته بس داسې اطلاع نه ده میلاو شوې چې دلته الله به خیر کړي ګرانو کتونکو چې کم دغه نمبر چلیږي دا د سکرین باندې چې کم نمبر چلیږي دا د روریانو نمبر دی یاره کور کې پریشاني او ټینشن به یو غم به یو خفګان به ځوان دی ټول عمر دیر کو یار کور کې چې یو مارغم تا ساتلی و هغه هم ورک شي نو مارغه پسې بیا هم مړه دړ کوي دا خو بیا انسان دی کور کې حالات څنګه دی یار مور پلار واړه زاګه که نه انسان دی یار او جی بس کور ته چې لاړ شو بس مور ته چې وګورو مور هم ژړاګانې کوي خویندې هم ژړاګانې کوي رونه هم داسې دي خفه دي که نه کور کې هم بس وخت داسې بل لنګ تېرېږي او جی مور جاړي او جی مور کور کې خفګان دی او جی ډېر الله دې رحم وکړي او الله دې پیدا کړي او الله دې ستاسو دا محنت ضایع نه بوځي الله پاک دې ستاسو محنت صله تاسو له درکړي ګرانو کتونکو دغه زما ورور چې زما ورور درته هم دغه خبرو کې چې یاره لسمه ورځ ده خوب هم نه دی کړی کله چرته او کله چرته تاسو ته هم ریکویسټ کوم چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ ستاسو په دغه شعر باندې صفه د لیک زما د یو ورور پیدا شي او د دې ژوند کې خوشحالي راشي نور خاص هم خفګان دی مور به ژړا کوي پلار به ژړا کوي روریان به ژړا کوي ځکه چې کور نه یو ځوان ورک شوی سید زما خو ګروره یو جهان مننه ستاسو هم دلته پلوشۍ ته پراتلو او انشاءالله ویډیو بله هم شیر کړو الله دې وکړي چې ستاسو دغه رور پیدا شي او دعاګانې کوي دغه پښتنو ته چې تاسو ته انفارمیشن درکړي دوستانو مشرانو دغه ځوان ورک شوی دی همدغه اعلانونه دې هم کوي نو موږ هم درته دغه ریکویسټ کوو سوشل میډیا په ذریعه چې څومره زما غټ پیجونه دي نو هغه دې هم د داسې خلکو دپاره کار وکړي د داسې بېوسو او بېکور خلکو دپاره یې کار وکړي چې دغه ځوان پیدا شي او ریکویسټ کوم ټولو پښتنو ته چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړي چې دغه ملګری پیدا شي
او مشرانو ضروري اعلان وره دا کم تصویر چې په دې ګاډي لګېدلی دا زموږ نه بې درکه شوی دی 30 سال عمر دی او نسواري کپړې په غاړه دي او ذهني مریض دی چاته معلومات دي د لزاک روډ پېښور ته یې راولې صحیح دی جی بالکل قدرمنو که چاته هم معلومات دي د لزاک روډ پېښور ته راوړي چې کوم کانټیکټ نمبر یې په دې سکرین باندې چلیږي دا د دې ځوان نمبر دی په دغه نمبر رابطه وساتئ که چا هم دا ویډیو شیر کړه الله پاک دې خاص خوشحاله کامیاب ساتي ستاسو په دې شیر باندې د یو انسان زندگی بچ کېږي یو انسان پیدا کېدی شي